बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आयत नंबर 9 में वाली दौर से लगे रहे। अलम यातिकुम आया नदिरा गलिता नबउल्लज़ीना खबरों की सदा खल्को मिल कब्लकुम चिमुख किस्ता सुन कम खलक दे बयान है कौम नूह यानी कौम नूह अलैहिस्सलाम गादियान और समूदियान वल्लज़ीन मिन बादिहिम औ आकसान च रुस्तुद दुइन ला यअलमून इल्लल्लाह ददई हकीकत न पेजंद मगर सिर्फ अल्लाह नमून शेख से भी ददई हकीकत न पेजंद मगर सिर्फ अल्लाह का खपत और जुदा हराम यान जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति रागले उदय तरसुलान लदय बिलबय्यिनाति फवाज़िह अहकाम कवानीन सरा फरद्दु एदियहुम फी अफ़वाहिहिम यो माना इदारा چې دی ومنډل لاسونه خپل پخلو د پیغمبرانو کې دی ومنډل لاسونه خپل پخلو د پیغمبر لکه سره خبره کوي اته ول خپل کې داسې لاس راځي صحیح دې خپل کې وګوره دوی دا کارو کو پیغمبرانو سره یو معنا اځه معنا فردوا ايديهم في افواههم بخور فردوا ايديهم في افواههم دای ومنډل لاسونه خپل پخلو کې باندې معنا دا چې پخلو د پیغمبرانو ځکه دا لفظ هم دی د ضمیر د پروناون نو پروناون یا دا سره راځي کې دي یا دا سره راځي کې دي نو پخلو د پیغمبرانو کې دې خپلې ته وګوره څه خبرې کوي اگر موږ یو سره خبره کوي صحیح او موږ دا غنه دا خبره ډیره لوی غړو نو ورته سره دې خپلې ته وګوره خبره ده دې پیغمبرانو سره چلو او دویم دا چې لاسونه ومنډر پخلو خپل کې د غسل ورته لکه موږ په پلان ورته څه بوتي وچی چي تاسو دا وایي اشتلا پس چونډه وګتی چې بل ځای قران کریم ذکر کړی دی نو هغه سره ودا مسله دا بیان شي سورہ آل عمران تمام يوصل نلس آيات نمبر يوصل ها انتم اولائے خبردار تاسو داخل کے اللہ تعالی مسلمانوں تو گئی ها انتم دہا مانا دی تو حرف تنبیہ او ہا مانا او انتم تاسو ها اولائے داس خلق مسلمانوں تو اللہ تعالی ہوئے چتا داس خلق تحبونهم چتاس محبت ساتي دے کافرانو سرا ولا يحبونكم خدين خخي تاسو خخوي تاسو نه خخي وتؤمنون بالكتاب كله حالانکه تاسو ایمان ساتي په ټولو کتابونو باندې او د تاسو په کتاب کې ایمان نه ساتي الله تعالی وایي چې انسانيت تقاضا هم دا و چې تاسو په کتاب ایمان لرئ چې دغه تاسو په کتاب ایمان راوړئ وَإِذَا لَقُوكُمْ اکل چې دوی تاسو سره یو ځای شي قالو نو وایي دوی آمنا مونږ ایمان راوړل نو دې خو ګوره الله تعالی وایي خو چې چا باندې ایمان راوړل دي نو د هغه مخ کې او د هغه پشا د هغه لایق او وفادار وي دا وسه چې چا سره دوستی ده نو چې کله را دوست مخ ته نه اومه وفادار او که دوست نشته بیا هم وفادار او کنه دوست مخ ته ځان بدل قربان کړ صحیح او جستر کې پناه شو څه به غیر صحیح صحیح نو الله تعالی فرمایي دا عجیب خلق وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا خُچ کله دوی ځان لشي عزو دی خوګه
اغضوا علیکم ما ته ګورم سره ما اغضوا علیکم الاناملا دای چې تاسو د وجه الاناملا سرونه رکو خپلو من الغیظ د غصې د وجه چې دای تاسو نه اړه شي پتا څه وخت نه رسی نو په خپل غوتو باندې چپ لګي نو دغه مسله الفهم ده خبر اوسره راځي کې فردوا ایدیهم فی افواههم دای ومنډل لاسونه خپل پخلو د پیغمبرانو کې یا دوی ومنډل لاسونه خپل پخلو خپلو کې وقالو ایدوی انا کفرنا یقینا مونږ انکار کړی دی بما ورسلتم به دا هغه شینا چې تاسو لېږلي شوي هغې سره یعنې وحی وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ أَوْ يَقِينًا مُنْغَ يُپَشَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا دا خبر نه چې تاسو مونږ له دعوت راکوئ هغې جانب ته مريبل په عظیم شک کې یو دا ستاسو خبره چې ده دا ډېره لوی مشکوکه خبره ده پیغمبرانو ته دا ستاسو خبره نو پیغمبرانو ورته عجیبه خبره ده مونږ خو د خدای خبره کوو د چا خبره کوو د خدای د ذات د خدای د یووالي د الله د ربوبیت نو که ستاسو دې خبره کې شک نه دی معنی چې خدای کې شک دی قالت رسلهم وی پیغمبرانو دی افی اللہ شک خدای کې شک دی ځکه زموږ خبره خو نشاره د خدای متعلق خبره کوي چې خدای کې کیو دی زموږ د خبره خو حاصل ده غره چې خدای او تاسو وایي چې دا خبره ډېره مشکوکه خبره ده نه په خدای کې شک دی قالت رسلهم وی رسولانو دی افی اللہ شک آیا اللہ کے د شک تاسو فاطر السماوات آغا اللہ تعالی چې پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی یدعوکم آغا اللہ تاسو له دعوت درکړي لیغفر لکم چې وبخښي تاسو من ذنوبکم ګناهونه ستاسو ویؤخرکم او رستکی تاسو الی اجل مسمى آغا مقرر وخت چې د عذاب وخت دی قالوا ان انتم ویدوینه تاسو الا بشر مثلنا مگر یہ انسانان تا پشان زمونگا اللہ دی پیغمبران ورته وی چې الله تاسو له دعوت درکې چې ګناهونه درته وبخي او د خوشاله تر موقع مؤخر کی د تر موقع د خوشاله تر موقع چې ښه اجر درکې قالوا تو ان انتم نیتاسو الا بشر مثلنا مگر انسانان پسا پشان پیغمبران ورته دغه بیان وکړو بس دی ول اخر کې یو جواب ورکړي تاسو یې زموږ پشان انسانانی سزا نو راته پیغمبر وکړي خبر دې کړل تريدون تاسو دا غواړئ ان تصدونا چې تاسو غواړئ مونږه عما کان یعبد آباؤنا دا هغه خدایانو چې اوچې بندګي کول پلارانو زمونږه فاتونا راول تاسو راوړئ مونږ ته بسلطان مبین سواضح معجزه سواضح معجزه قالت لهم رسلهم ویدوی ترسولانو دوی چې ها مونږ هم کله دا داور لکړي چې مونږ پیریانی دا مونږ دا ونه کړی چې مونږ فرشتي لہذا تاسو دا اعتراض چې انسانانه په شان زمونږ په دې باندې اعتراض نشته دا خبره مونږ انسانان ان نحن مونږ الا بشر مثلکم مگر انسانان په شان تاسو ها یو فرق دی چې مونږ ته الله تعالی وحی را لېږي ولكن الله لیکن اللہ تعالی یمن و احسان کئی علی من فعاچا یشاو چوی غواری من عبادی د بندگانو قلنا وما کان لنا اندی پہ اختیار سمون کی اناتیکم چراولو تاستا بسلطان سموجزا اللہ بیزن اللہ مگر پہ حکم دا اللہ وعلى اللہ خاص پہ اللہ بانے فلیتوکل المومنون توکل و اعتماد سات مومنان وما لنا آئی ورطوی خواہ ستاسو پہ اللہ بانے پہ خواہ کی در آئی ورطوی چھ پہ اللہ موخیدر نہیں پچا بھئی وما لنا اسدم اللہ نتوکل چه اعتماد و توکل بن ساتو اللہ پا اللہ تعالی بانے وقد ہدانا ادھوی اللہ تعالی ہدایت را کرے دمونگتا خود لے دمونگتا سبولنا دار زمونگا
ولنصبرن على ما آذيتمونا او یقینا من بصبر کو پاغا چې تاسو مونږ ته کوم اذیتونه تکلیفونه را کړی وعلى الله خاص فالله باندې فليتوکل المتوکلون اعتماد ساتي اعتماد کوونکی وقال الذين كفروا يا کسان چې کفر کړو لرسل پیغمبرانو خپلتا سوي وتا ویلا نخرجنکم من ارضنا یقینا من بوباسو تاسو دزمک خپلنا او لتعودن فی ملتنا یا بتاسو واپس کېږئ په ملت زمونږ کې یا بتاسو د دې وطن نو باسو یا به زمونږ دی قبل وای چې چا زوري هغه خلکو دغه وای یا به زمونږ کلچر قبل یا به دې ځنه وځي فاوحى اليهم ربهم پس وحی وکړه طرف ته لنهلكن الظالمين چې یقینا مونږ به هلاکو ظالمان ولنسكننكم الارض امون به اوسوتا سپزما کې من بعد پس د دوینا ذالک لمن خاف مقامی دا خبره د هغه چا لپاره چې یریږي مقامی د ولاړې د مخې زماته ولاړې د مخې زماته د اکاونټبلټي لپاره د حساب کتاب لپاره وخاف وعید او آچیر درته د عذاب زمانہ واستفتحوا د پیغمبرانو فیصله طلب کړه الله تعالی ته وی چې ان فی زنا سیوتا ان فی زنا دې سره نور سر نشو کولای دې قبول د شپې او د ورځې ځن په ور کې کړل دې خبره ته خوش نه نشي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب فخسران او زیاد شو كل جبار عنيد هر ظالم عنيد زدی عنيد معنی زدی دا څورته پښتو کې سرکمبا عنادی انا عنيد او عناد یو شی من ورائه جهنم مخد دوی ته جهنم دی او یسقا او دیتا بسکول شی مما ان ابوس ودید ما مانا لیکوید ما مانا لیکوید حکم لیکوید صدید چی آقا بوینا او زوی د زخمونو دوی سبای وینا او زوا د زخمونو دوی قرآن کریم ورته بل ځای غسلین وی سو ورته غسلین نو غسلین دی خو ګوره چې دا زخم داسې نه چور کې حکم پروسی هغه ته غسلین وی نو دا بر دی جهنم نه را بهیږي بهر یو پان دی چونکه د ګرم ځای را بهیږي هغه داسې بوایلینګ کیږي یش یتجرعه دی به ګډ ګډ شي تاسو ګډ وای ورته یو غلط خدا دې چې غلط سره پیری دا ګډ اونګو دا تارخشه دې تیریږي نه دې تجرعه نه په یو سات نه داسې نو بیا یو سپ چې ورته وایي انګلیسي کې ورته وایي سپ پاکوالی صحیح یتجرعه دوی بیس کې ګډ ګډ ولا یکادو یصیبو او نبی آسان دوی ته چې تیرې کې پاسانا ویاتیه الموت اراضی بدتا اسباب دباک بالکل مکان د هر جانبنا وما هو بمیت خو نبی دیمړي دول کې نو راځي ورته اسباب د مرګ د هغه غند یو ګډ داسې لکه زهر شي لکه څه شي او زهر چې یو ژوند انسان وسکي نو نجلی سره مرګ دی الله تعالی وای اسباب د مرګ بچا دا اور یو مرګ دی دا وهل ډبول په جهنم کې دا بل مرګ دی دا غنس کړ دا یو بل مرګ دی دا زینی کوفت دا یو بل مرګ دی نو مرګ په ورته راځي د هر جانب نه وما هو بمیت خنبی دیمنی دنکے ومن ورائی اردین علاوہ غضاب غلیظ شدید غضاب بیدوی دپارا مثل اللذین مثال دا کسانو کفرو چی کافران شوی دے بربی پا پروردگار پر اعمالهم حملن دوی کرمال پشاند ایرود پشاند سری ایرو ایرے ایشی اشتدت به الريح چلوتلے د پاغه بال تیز باد وند فی یوم عاصف پوچ ورزکی لا يقدرون مما کسبوا د قدرت نلری مما کسبوا علی شیء فهذا مسجد کړه په حصے د خیر دوی هیڅ وسن لري چې د خپل عمل نه خیر حاصل شي
ذالک هو الضلال البعید. دا یو ډېر لوی ګمراهي ده. الم تر آیاتن ګوري ان الله خلق السماوات، چې الله تعالی پیدا کړی اسمانونه ازمکا بالحق. نو بالحق معنی یقینا خدای پیدا کړی دی. الله تعالی په دې کې پارټنر نه لري. د اسمان ځمکې پیدا کړو کې الله تعالی پارټنر نه لري. الله تعالی پکې شریک نه لري. الله تعالی پکې معین او ناصر نه لري. یو د بالحق معنی دا ده. او دویمه معنی خلق السماوات، چې پیدا کړی اسمانونه ازمکا بالحق، د اظهار حق لپاره دې باندې حق پیژندل شي. دې باندې پیژندل شي، دې باندې حق په لکه سعدی بابا وایي چې هر گیا ہے کہ الضمیر ید سوئی ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لا گوید. او هر یو تیر چې رزمکه نه راوځي هغه زبان حال سره لګیا دی د الله په وجود، د الله په قدرت او د الله په یووالي دلیل دی. نمبر 1 د الله په وجود، نمبر 2 د الله په قدرت، نمبر 3 د الله په یووالي. صحیح. او بل شعر کې وایي چې برګ درختان سبز در نظر ہوشیار، هر ورقه دفتری استمعرفت کردگا. چې دا دونو شنه پانی د هوشیار خلکو په نظر کې د خدای د پیژنګلۍ لپاره یو وسیع دفتر دی. اچھا یو وسیع دفتر دی. یشاء یذهبکم کا اللہ تعالی اوغواړي یذهبکم فنا بکتاسو ویات بخلق جدید اوراد ولی او نئے مخلوق وما ذلك علی اللہ بعزیز او داکا اللہ تعالی تا مشکل وبرزوا لله جميعا ادی بظاہر اللہ تعالی تا ټول ښکار بشي وتا. فقال الضعفاء ابوي followers. ضعفاء معنی کمزوری، oppressed people. so oppressed او کمزوری خلق. نو کمزوری همیشه د اپریشن د وجه اپریسر په څیر رواني، چې کم قوت والا سړی هغه په زور داخله ځان په روان کړي. اور د قیامت په ورځ باندې موږ اردو کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. صحیح. شودی به شودی شي او بابا او بشي. نو دې فالو سبب پته ولګي چې we should not have followed them، چې کاش چې موږ دوی نه فالو کړی. فقال الضعفاء ابوي اتباع او فالور للذين استكبروا اغا خلقتا استكبروا. اس دے استکبار عام معنی چې مفسرین کوي. استکبار عام معنی چې اغا خلق چې متکبر شي، اغا خلق چې متکبر شي. خو actual معنی دا those who thought of themselves very high، چې مستكبرین هغه خلق ته چې ځان متعلق ډېر په سوچ کوي چې هم جمعه دی ګرځي دي چې زما په شان بل د خرج نه نشته جمعه دی ګرځي. فقال الضعفاء للذين وبويداتا اتباع للذين آکسانو تا استكبروا. او ګوره قرآن کریم د ابتدا راواله تر انتها پورې په ذکر دو طبقو ذکر دی. د دو طبقو، یو مستكبرین those who thought of themselves very high، او بل مستضعفین poor people. so مستضعفین کمزوری people، کمزوری خلق، oppressors and oppressed people. صحیح. پیغمبر چراغ علیہ الصلوۃ والسلام ہر یو پیغمبر صحیح. نو دی oppressed people they follow them. پیغمبر کیا فالو کو؟ oppressed مظلومانو فالو کو. د دې وجه هر ظالم د پیغمبر خلاف. فقال الضعفاء للذين وبكمزور خلق آغا استكبروا للذين استكبروا چاہتا استكبروا چې چار ځان متعلق فکر کو چې مونږ ډېر لوی خلق نو دې کمزور ورته سوې. وَإِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا we had been following you people, can you help us now؟ مونږ تاسو پسې در روان یو، څه هیلپ کولی شئ؟ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا تاکي سره مونږ اوس تاسو اتباع او فالوورز. فهل انتم مغنون عنا آیا تاسو دفع کولی شئ زمونږ د عذاب د الله تعالی نه؟ څه لغوندې مونږ ریلیکس کولی شئ؟ څه لغوندې مونږ ریلیکس کولی شئ؟ قالوا ابوي وتوي لو هدانا الله لهديناكم قال الله تعالی موږ له توفیق را کړې وي نو موږ پتا سو غایب کړې وي سواء علينا اجزنا ام صبرنا. Living in that word you had been giving us surety and assurance. هغه دنیا کې پتا سو موږ ډېر assurance درکو I will be responsible. So what happened to you people now؟ نو ورته سو چې سواء علینا اجزنا ام صبرنا برابر دې مونږ باندې. That's equal for us whether we cry or we keep quiet. Nothing will happen to us and we will be there in the hellfire, we and you both.
सवाउन अलैना अजज़अना अम सबरना, आया मूंग चले वो हम सबरना या सबर को मालना मिन महीस, निस्तर मूंग पारा हिस जाए नजात। वक़ाल शैतान, नो उस देना when they will give up their hope regarding their leaders and regarding these oppressor people, so then they will go to Iblis, the big leader, the grand leader. Say, no, grand leader said, let's go to him if he can help all of us. Kagamu hay punish. नोराबशी अगता अना गबाल तनास की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इब्न अब्बास और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हदीस रिवायत कई, वकान जालिसन अला कुर्सी नार फी वसत जहन्नम। You know what I'm saying? In the middle of Jahannam, he will be sitting on a chair of fire that's made of fire. Iblis. No, they bagat away. Baba, can you help us out? Because you were our big leader. We were your followers. وقال الشيطان شيطان بوئی لما قضی الامر چکل معاملہ فیصلہ شی کیا معاملہ فیصلہ شی مین اہل نار جہنم تلاشی و اہل جنت تلاشی معاملہ فیصلہ شوا دودھ کا دودھ پانی کا پانی نوزدی با شیطان تو ہوئی چھ بابا تم اسے امداد کولش ناغب ہوتے ہو تقریر کی اب ہوتے ہو تقریر کی زمان شیخ سے بدے ہوئے ابلیس کی تقریر جہنم میں چھتا دی ابلیس تقریر جہنم کی ابلیس کی سپیچ آت ابلیس کی جہنم وقال الشیطان لما قضی الامر چھ کلم معاملہ فیصلہ ان اللہ وعدکم وعد الحق چھ اللہ تا سر وعدہ کرے ورشتنی وعدہ ووقتکم فاخلفتکم مام تا سر وعدی کرے خود روگ میں ویلیو تاستا اللہ سبحانہ وتعالی he had promised you the true promises. As far as my promise was concerned, they were a total lie. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مَام تَاسَرَ وعدے کرے وے فَأَخْلَفْتُكُمْ خُمَا پا وعدہ کے وعدہ کو لکے دے ابتدا نہ خلاف کرے ہو یعنی دروغ میں ویلیو لیتا صحیح اس دے بورتے ہوئے خدای نے بے خوبا سا تانو منگتا دروغ وے نا بورتے ہیں ما تو بددعا گانے کوئی وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ I did not have any government or riyasat or force or army چاہیے تاسو فورس کولے تو فالو شیطان وما كان لي عليكم من سلطان نوزما تاسو باندې قدرت او قوت او حکومت الا ان دعوتكم. That was only a simple call from my side. That was only a simple call from my side and you accepted the same. So you should blame yourself, not me. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم مگر داچ ماتا دعوت درک فاستجبتم لي تاسو response رکھ تاسو positive and then you did follow me. فلا تلوموني ما ملامت کوي blame me not ولوموا انفسكم blame yourselves خپل ځان ملامت کوي ما ملامت کوي. I have given you only a simple call. Why did you people follow me? تاسو لما پس روان شو فلا تلوموني ما ملامت کوي ولوموا انفسكم ملامت کوي ځان نقبل ما نبي مصرخكم نیم ز امداد کوونکې تاسو او مصرخ هغه ته وایي چې تاسو فریاد راوړي او ته هیلپ کوي. When somebody is crying and you will help him out, you are called as مصرخ. نو ابلیس بولتے ہیں تاسو مصرخ نہیں I cannot help you. ما نبی مصرخکم نعمت ستاسو مصرخ او ستاسو حلف کونکی وما انتم بمصرخی او نئی تاسو حلف کونکی زمانی کفرتو زکافر شویوما بما اشرکتمونی من قبلو سبب داو چتاز شریک جوڑ کرو اللہ تعالیٰ سر مخیر دین I had been I was a kafir because of you people because you made me a substitute of Allah subhanahu wa ta'ala. So I cannot help you. Not you people can help me. تاسو کو زوم کو فرق تکڑے لکه تاسو را پسې نه وای شاید چې ما ته خیر کړی وي. صحیح تا په فارسی کې مونږ چې پیر نه مې پرند مریدان میں پرانند پیر نامے پرند مریدان میں پرانند. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ پیر نہیں ہوتا مرید اس کو اڑاتے رہتے ہیں. صحیح مرید کہتے ہیں ہمارے پیر جی اور رات کے وقت طرف پہ چلے جاتے ہیں صحیح اور صبح کے وقت بیت اللہ میں ہوتے ہیں صحیح اور زور کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں صحیح. تو یہ مرید کہتے رہتے ہیں. شیطان ہوتا ہے if you people would not have followed me maybe Allah subhanahu wa ta'ala would have empowered me to do some tawbah.
and to make a repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. But inni kafartu kafir shema bima ashraktumuni min qablu fade sabab chita da sharik jod karo Allah ta'ala sara maskir dena inna zalimina taaki sara zaliman me or you lahum adabun alim daawid para dardnak azab de wa udkhil allazina subject to the ayat inzar warning. The next ayat the day subject or the day mawjuda tabshir basharat وَأُدْخِلَ الَّذِينَ أَدَاخِلْ بَكَيْشِيَا كَسَانْچِ ایمان راوڑے دے وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل کرے دنے کو جنات باغنتا تجری چی بہیگی با من تحتیا لاند داغے جنتنو باغننا الانہار نیننا خالدین فیہا میں شبی دوی پاگے کے بیزن ربیں پیجازاو کو حکم دا پروردگار دی تحیتون فیہا سلام دوی پیش کشی بیو بلتا پا جنت کے وے سلام peace. نو دا السلام علیکم دا کلمہ دا دمرا بابرکت کلمہ دا چلے جنت گریٹنگ ہی دے السلام علیکم جنت کے فرشتہ ممتاتا ہوئے السلام علیکم تب ہم دلتا ہوئے السلام علیکم او انتا فکر منافقت مشتا here we do say the same kalima to each other السلام علیکم we are giving him an assurity that I will never harm you. That's why I am saying السلام علیکم peace be upon you. You say salam here السلام علیکم and the moment you go out we are thinking otherwise, that how we can harm Al-Qaf, how we will harm Abdul Bari. So why you said salam to him? Don't be a munafiq. Don't do that munafiq. When you said to someone assalamu alaikum, so just make it sure that you will never harm him. Say assalamu alaikum manada. Actually you are giving him a message, a very good message. Assalamu alaikum. You are my Muslim brother or Muslim sister. I will never harm you. Be sure, I will never harm you. And the next minute we are thinking otherwise. So what's this? For Jannat ke da munafaqat bishten Jannah, the same salam, that will be very sincere salam. Tahiyyatun fiya salam, peshkashay do yo greeting yo balta Jannat ke boy salamun salam, alam tara kayfa, us Allah Ta'ala way, chita subadi Jannat tarasa sanga. Allah Ta'ala farmai de par bas yo ticket alasli. Tashe. Awa ticket ni rasam hai, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. अलम तरके फदरबल्लाह आयातान दे दले यातने खबर जिस तरह बयान अल्लाह ताला मसलन मिसाल कलिमतन तय्यबतन द पाकीज़ा कलिमे अब तो बेहतरीन कलिमा the pure word of the pure sentence all over the world since the creation of human being until the day of judgment is la ilaha illallah. The dina bala bala ala kalima nishta. That is the pure words given by Allah subhanahu wa ta'ala. कलिमतन तय्यबतन कलिमा तय्यबा कशजरतिन तय्यबतिन पशांद तय्यबे होने पशांद पाकीज़ा होने अस्लुहा साबितुन शिजर दागे साबित व मुहकम दे व फरहुआ फिस्समा ब्रांचेस दागे फिस्समा पनिहायत बुलंदे की दी न हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि द कलिमे तय्यबे मिसाल द खुरमा व द वने द कजूरी द वने असली द कजूरी द वने जड़ दा ډیر मजबूत وي और the branches the patir height डाली हुई no जड़े मजबूती one cannot do anything to that palm tree सही और वने दुमरा बाला भी even the animal cannot approach the branches of a palm tree so it means the root is safe and branches are safe. Allah Ta'ala फरमाई तदी कलिमे तय्यबे सरदान मजबूत का न दी वन गुर्दोल शी न दर तर बाहर न सो हैवानात तकलीफ रसोल शी. So the masaladar our problem is that we are not very much sensitive to that one kalima. یہ دغ مفصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ اور اگرچہ وہ تھے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. علامہ رحمہ اللہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت شجر داغی مضبوط و فرعها فی السماء برانچز بلند ایکدی توتی کلها ورکیدا میں ویخلی کل حین البحر موسم. So there are different type of date palm trees. Some of these date palm trees are giving their dates in winter and some other are giving them in summer. That's what Allah subhanahu wa ta'ala is talking about. Now that evergreen that khurba wana that's the katale khudan ke liye paani firozi
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې وجه مثال د مؤمن ورکو چې د مؤمن مثال دا د خرما او د ولې دی دم ایورګرین دی ایورګرین معنا د په عقیده کې هیڅ فرق راځي مې بي هی از ان ګډ شی فار ان بیڈ ون مې بي هی از هیپی اور هی از اپسیټ ایز فار ایز his fate is concerned it's stable لکه د خرما او د ولې لکه څه پښه د خرما او د ونې او پیغمبر اسلام مثال څه ورکو چې د خرما او ونه دا زموږ عامه کیږي دیټس اور انټي لیټن آی ویل ټیل یو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بكم وجعلنا ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ